علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړلې و یو امید لرم چې تاسو ټول به یو ډېر خوشاله وئ ژوند په مزو کې به اول کیسه خوانه کې چې کومه افسوسناکه پیښه رامخې شوې وه د شیعیګانو په جومات کې دماکه شوې وه هغه دماکه کوونکی د کوم ځای نه راغلی و دماکه کوونکی څوک دی حکومت د هغه دماکه کوونکي شناخت وکړو دوستانو پوره حقیقت در سره په دې ویډیو کې شریکوم دماکه کوونکي اخر دماکه په څه وجه باندې وکړله دماکې نه وروسته د دې څه مطلب ټول حقیقت در سره په دې ویډیو کې شریکوم که چېرې تاسو د پوره حقیقت نه ځان خبرول غواړئ زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېره زیاته افسوسناکه پیښه پېښور کې سخوانۍ کې رامخته شوې وه چې د جمعې په جمعه کې په جومات کې دماکه شوې وه په هغه دماکه کې ماشومان بوډاګان ځوانان ډېر په بد حال باندې مړه شوي وو دوستانو د هغې نه مخکې دوی پایلینګ کړی او د پایلینګ نه بعد بیا دوی دماکه وکړله دوستانو دغه دماکه کوونکی په چینچی کې راغلی و او ښکاري چې چینچی نه 3 کسان راکوشي یو پکې جیکټ اچولی او کوم کس چې جیکټ اچولی هغه خودکش حمله په جومات کې کړې ده دوستانو دغه رنګین ښکاري چې دوی په جومات کې ځان د مشینان د مخکې نه ښخ کړي چې کله دوی جومات ته راشي د جومات نه مشینان راوباسي او په عوامو باندې پایلینګ شروع کړي عوام په هغه پایلینګ باندې ویروي عوام په هغه پایلینګ باندې ډېر په بد حال باندې مړه کړي او بیا د پایلینګ نه بعد د جومات منځ ته لاړ شي او خودکش حمله وکړي دوستانو دغه خودکش حمله کې 3 کسان ملوي شو په دغه 3 کسانو کې یو کس ډوډه شوی دی او 2 کسان تښتېدلي دي هغه 2 کسان به څوک ګرفتاروي هغه 2 کسان به زموږ پوج ګرفتاروي زموږ حکومت پرې ګرفتاروي حکومت وایي چې ډېر ځل وار دغه قاتلانو ته موږ ورورسو او تاسو ته به یې وښایو چې دوی قاتلانو داسې حرکت ووهلی وکړو د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام